نوم زبیر شاه دی او زه د پېښور نه تعلق لرم او څنګه چې لاست ایئر په پېښور کې د لاهور کلندر ټرایل شوي وو نو هغه ما ورکړه او چې کوم د هغې سلیکټرز راغلي وو نو ما کیپینګ وکړو د هغې چې کوم دی زه ډېر فیورټ کې راغلم او هغې نه پس چې کوم دی پېښور کې څنګه چې ټولې دنیا ته پته ده چې ټیلنټ پکې زیات دی دغه شان همدغه ټرایل کې چې کوم دی کیپرز زه وکټ کیپر بیټسمین هم خپل ځاني او دغه ټرایلز کې چې کوم دی ټف کمپټیشن و خو هغې نه باوجود هم چې هغه کم سلیکټرز وو نو هغې ما ته وویل چې یاره مونږ به تا خپل زمونږ چې کوم ایم دی مونږ به تا هغې کې ساتو نو هغې نه پس زه هغې چې کوم دی بیا د ګلګت بلتستان د ټیم کې واچولم پروویژنل نو هغه مونږ لاهور کې ټورنمنټ وکړو هغې نه پس ما هغې کې پرفارم وکړو دین هغې نه پس د لاهور کلندر پی ایمز یوت پروګرام نیشنل لیګ کېدو په اسلام آباد کې کیپیټل سمارټ سټي کې نو هغې کې چې ما په کیپینګ باندې ټاپ کړو او زه بیا د هغې چې کوم ال پاکستان نه 2 ټیمز جوړ شوي نو هغې کې یو کیپر زه وم او زما چې کوم دی اورال هغې کې پرفارمنس ښه و زما کیپینګ باندې هم ټاپ و او هغې کې زما بیټینګ هم چې کوم دی څومره کیپرز وو هغې کې زما ټولو کې زیات رنز هم او الحمدلله موږ خپل محنت کړی او ګرمۍ یخنۍ دې ته موږ نه وو کتلې موږ به اکیډمي ته راتلو خپل محنت هم کولو او زه دې کې سپیشلی چې کوم دی د لاهور کلندر شکریا ادا کوم چې هغې دا پروګرام او دا پی ایمز یوت ټیلنټ هنټ چې کوم دی هغې ارګنایز کړی او ډېر په ښه طریقه او ډېر ویل منیجمنټ والا طریقې سره چې کوم دی هغه اختتام ته ورسېدو دین هغې نه پس چې کوم دی نو هغې بیا لاهور کلندرز چې کوم بي ایس ایل کې ټیم دی نو د هغې کیمپ لګېدو هم هلته کیپیټل سمارټ سټي کې هلته د هغې هائی پرفارمنس سینټر هم دی نو هغې موږ هلته انوایټ کړو بیا هغې سره چې کوم دی سپیشلز چې کوم غټ غټ پلیئرز دي لایک سکندر رضا او داسې عبید شاه شو داسې نور اسامه امیر آصف علي د هغې لاهور نعیم محمد نعیم شو محمد فاروق دا ټولو سره موږ یو ځای کیمپ وکړو جی بالکل څنګه چې تاسو دا خبره وکړه نو دا یو خو فرانچایز کرکټ یو د پی سی بي ډومیسټک کرکټ نو هغې کې هم چې کوم دی زه لاست 2 ایئر نه چې کوم دی پېښور انډر 19 حصه وم خو باقي د هغسې چانس ماته میلاو نه شو او هغسې مونږ چې کوم دی هغه اپرچونټي اویل نه کړه نو دا مونږ دپاره لاهور کلندر یو ښه سټیپ اخیستی او هغې کې هم تر سزایه پورې موږ ورسېدو دین هغې نه پس چې کوم دی نو داسې څه بالکل څنګه هر ماشوم چې دلته کې راځي نو هغه هم دا یو ایم چې خپل ملک ریپرزینټ کړو خپل د ملک نوم چې کوم دی روښانه کړو نو همدغه شان زموږ هم دا چې کوم دی ایم دی چې انشاءالله پاکستان نوم به روښانه کوو او همدا کرکټ به په دې کرکټ به څومره چې د پاکستان نوم کېږي انشاءالله موږ به کوو خپل